السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمن دغه دوه افغانو سره دکاندار ظلم زیاتی هم وکړو او عزتمن د هغې نه بعد عزتمن دغه جینۍ چې د خپلو رشته دارانو یعنې قتل هم کړله. مینوال ته په ژوندي باندې مو سره غټ ظلم زیاتی وشو چې مړه شول نو بیا یې ورسره عزتمنو خلکو ظلم زیاتی وکړو، ځکه عزتمنو د کلو خلکو د دغه جنازې نه انکار وکړو او ویې ویل چې دا زناکارې ښځې جنازه ده، دا به نه کېږي. هسې مینوالو ما سره د ویډیو تر اخره پورې وګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګي نه وکړم، تاسو کو چل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د ساره سبسکرایب کړئ. خوا کې یو سره د ټالۍ نشان وه چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو ته په افغانستان کې یو دکاندار چې دی نو کوم یو دکاندار چې دغه دوه جنکو سره زنا کړې وه، د دغه جنکۍ ورونو او پلار ته پته ولګېدله، دغه جنۍ عزتمنو خپلو ورونو ونیوله، ویې وهله، ویې ټکوله، د هغې نه بعد بیا عزتمنو بې دردۍ سره یې قتل کړله. چې قتل کړه عزتمنو دغه ورونو دغه لاش د کور نه بهر ته وغورځولو او ویې ویل چې دې جنۍ سره زموږ څه تعلق نشته دی، د دې به جنازه به نه به کېږي. مینوال د کلو خلکو دغه لاش اخیستی دی او بیا یې د جنازې دپاره تیار کړی دی. هغې نه بعد عزتمنو څه د کلو خلکو بیا یې دغه اختلافات پیدا کړو او ویې ویل چې دا د زناکارې ښځې جنازه ده، دا به نه کېږي، دا بغیر د جنازې نه ښخوو. مینوالو بل څه ته هم دا هم ویل کېږي چې یعنې دا خپلو ورونو وژلې ده او د دوی بیا د جنازه هم شوې ده. او مینوالو ورونه د دغه دکاندار په تفتیش کې ګرځي، دغه دکاندار به ګرفتار کړي او دغه ته هم دغه شانتې خپله سزا ورکړي او ویل ته چې دغه دکاندار زموږ عزت ته ډېر سپک کتلي دي. موږ دوستو عزتمن تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د ساره زموږ ده سوپر کلیک چینل د ساره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو ساره د ټالۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.